محترم و عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو د مجوسی د اسلام قبلولو واقعه داسې ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام ډېر زیات مهمان نواز او همیشه به د ده سره میلمه په ډوډۍ باندې ناست و. یو ورځ یو مجوسی کافر حضرت ابراهیم علیه السلام ته راغلی چې د خوراک څه رانه راکړه، په ما باندې څه وخوره. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل چې که مسلمانېږې نو خوراک به در باندې وخورم. هغه مجوسی ورته وویل زه خو خپل دین هیڅکله نسم پرېښوی چې زه خپل دین د ډوډۍ دپاره پرېږدم. نو دا یې وویله او روان سولو، او بل طرف ته الله تعالی دا ټوله معامله وکتله او ټولې معاملې ته ګوري. مجوسی د لوږې د وجې یوې خوا بلې خواته ګرځي او ډېر سخت خفه او پریشانه دی. نو الله تعالی ور باندې رحم راغلی، ځکه حدیث کې راځي انا عند المنکسرة قلوبهم، زه د غمجنو زړو والا سره. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ته حضرت جبرائیل علیه السلام الله تعالی راولېږي. نو ورته وپیل ویل یا ابراهیم لم تطعمه الا في تغییر دینه ونحن من 70 سنة نطعموه على كفر فلو أضبته ليلا ماذا كان عليك. ازما خلیله دی مجیشی خو زما نافرمانی د 80 کالو رایسته کوله، یعنی 80 کاله د زما په نافرمانی کې اخته ولو. ما رزق ورکاوی، ما هیڅکله ډوډۍ پر ده باندې نه ده منده کړې. نو خیر دی که نن د ستا ډوډۍ خوړلې وای نو څه به سې ووایي. ای ابراهیمه اوس لاړ شه او واپس دغه سړی راوله او ډوډۍ ورکړه. نو حضرت ابراهیم علیه السلام په ډېر چابکي سره او په ډېر میدان سره هغه سړي پسې ولاړی، هغه سړي ته د خوراک دعوت ورکړي. نو هغه سړي ورته وویله چې دا څه وجه ده، تا خو اول زه د ډوډۍ نه منع کمه، ډوډۍ دې نه راکړل او اوس په خپله برته ما ډوډۍ ته غواړې او د ډوډۍ دپاره دعوت راکړې. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل چې الله جل جلاله حضرت جبرائیل علیه السلام راولېږي. کله چې دا واقعه ټوله ورته بیان کړه، دغه مجوسی دا خبره واورېدله چې ابراهیمه چې که ستا رب دومره مهربانه دی اعرض علی اسلامي فاسلمه، ما ته اسلام پیش که زه به هم مسلمان سمه. نو دغه سړی مسلمان سلو او اسلام یې قبول کړي. محترمو ته یې وګورئ چې الله تعالی څومره مهربانه ذات دی او څومره رحم کوونکی دی پر انسانانو باندې. یو صحابي فرمایي چې پیره موږ صحابه کرام سره ناست ولو او خندله مې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف راوړي. چې موږ د دا خندا په حالت کې وو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل اتضحکون والنار من ورائکم، ای تاسو خاندئ او حال دا چې اوښ تاسو شاوخوا نه راګرځېدلی دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک روان سولو. د صحابي فرمایي چې موږ ډېر پریشانه سولو، دومره پریشانه سولو لکه سرو سربیره چې مې غرق کړو. څه وخت پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف راوړی او ویې فرمیله چې ما ته جبرائیل علیه السلام د الله تعالی د طرفه دا پیغام را ورساوي لم تقنطوا عبادي من رحمتي نبئ عبادي اني انا الغفور الرحیم وان عذابي هو العذاب الالیم. ای پیغمبره ته زما بندگان زما د رحمت نه ولې نا امیده او مایوسه کوي. زما بندگانو ته دا خبره وکړه چې زه ډېر بخښونکی او زیات مهربانه یم او زما عذاب هم ډېر دردناکه دی. نو ته وګورئ محترمو چې الله تعالی څومره مهربانه ذات دی. نو د دغه واقعو سړی باید ګناهونو باندې جرأت پیدا نه کړي چې الله تعالی خو دومره زیات مهربانه دی، باید د اوس ګناه ته دوام ورکړي. باید سړی د ګناه نه ځان بچاو کړي او دعاګانې وکړي چې الهي ما پر نیکه لاره برابر کړي او ما ته هدایت